ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ روایت کوي وی دمشق ته یو سړی راغی مسجد ته راغی ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ ته وی ملمسه کې وی راغلی یم تا سره د رسول الله یو حدیث دی هغې پسې راغلی یم چې هغه ته بیان کړي دی ورته وی مېلمه چې ته بله اراده د دې سره شریکه ده وی نه د تجارت په نیت خو نه راغلی چې زه تجارت به هم وکړم او د دې حدیث تپوس به هم وکړم وی نه صرف دغه یو حدیث پسې مې دا دومره لار والې ده چې تا له راغلی یم چې د رسول الله حدیث راته ووایي ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي څوک چې د علم په طلب کې په کومه لاره وتېده الله تعالی دغه انسان ته د جنت لاره ښیي څوک چې د علم په طلب کې په کومه لاره روان شه الله تعالی ورته د جنت لاره ښیي او پسې وروسته فرمایي وی ما د رسول الله نه واورېدل رسول الله فرمایل چې څوک د علم په طلب کې د کوره ووتېد او را روان شو فرشتې دته د رحمت وزرې د لاندې د خپلو لاندې غوړئ د طالب علم دا مقام دی او بیا فرمایي وی رسول الله فرمایل چې د عالم فضیلت چې چا علم زده کړه د قرآن او حدیث علم یې زده کړه دا په عابد باندې داسې دی چې عالم مثال پشان د سپوږمۍ دی او د عابد مثال پشان د ستوره دی د سپوږمۍ رڼا ډېره وي او بل روایت کې راځي وای د عالم مثال پشان د عابد چاته ویلی شي چې د ماسخوتن لمونځ وکړي او مسجد کې کور کې په خپل ځای کښېني او نفلونه کوي عبادت کوي ساره پورې هر څه ته کوي فرضي لمونځ څوک نه کوي نو عبادت به کوم ځای وکړي وایي د دې ته عابد ویلی شي او یو طرف ته یو عالم دی عالم ماسخوتن لمونځ وکړو دی وده شو او بل طرف ته یو عابد دی دی عبادت کوي رسول الله فرمایي د عالم دا خوب د ده د عبادت نه بهتر دی اوس دې فضایلو ته انسان وګوري کوم فضایل رسول الله بیان کړي دي د عالم او د طالب علم